د محرم په میاشت کې چا د خپل ښځې سره ملاقات وکړو نو آیا په دې سره نکاح ماتیږي او که نه ماتیږي؟ دویم سوال دا راځي چې د محرم په دې میاشت کې چا د خپل ښځې سره ملاقات وکړو او آیا د هغې نه کم بچی پیدا شي نو آیا دا به وایي رښتیا وایي دا شلي؟ شریعت مطابق ښځه زنانه شریعت مطابق هغه 15 وختونه چې په هغې کې خاوند د خپل ښځې سره ملاقات نشي کولی، هغه 15 وختونو کې اولنی وخت دا دی چې کله ښځه یا خاوند هغه د حج یا د عمرې دپاره احرام وتړلی شي، په دغه وخت کې شریعت وایي چې ښځه به د خپل خاوند سره ملاقات نه کوي، یعنې جماع به ورسره نه کوي، منع فرمایلې ده. دویم هغه وخت دی چې کله د ښځې زوی وشي، الله وله بچی ورکي، د هغې نه وروسته کمه وینه وي هغې ته نفاس ویلی کېږي، 40 ورځې 35 ورځې، په دغه وخت کې شریعت فرمایي چې دغه خاوند به د خپلې ښځې سره ملاقات نه کوي. دریم هغه وخت دی چې زنانه یا خاوند یا د هغې نه ښځه دا په اعتکاف کې ناستي، په دغه وخت کې زنانه خاوند د هغه سره ملاقات نشي کولی. 5م نمبر هغه دی چې زنانه یعنی کوروالا یا خاوند دا په روچه کې اعتکاف ته ناست وي، اخرې کوم 10 ورځې چې دي که نه روجې، په دې کې اعتکاف ته ناست وي، که دا خاوند وي او که دا ښځه وي، په دغه وخت کې شریعت وایي چې په دې وخت کې د یو بل سره ملاقات نشي کولی، د حرام دی. نو دا 15 ځایونو کې شریعت وایي چې په دې کې به تاسو د خپل ښځې نه لرې اوسېږئ. او دا نور چې کوم سوالونه دي دا غونډ منګړت دي، نکاح په هر ټایم کې کولی شي، دغه انشاءالله کوروالی په هر ټایم کې کولی شي، یعنی دغه انشاءالله جماع په هر ټایم کې کولی شي، که هغه د محرم میاشت وي او که غیر محرم وي، یا دغه انشاءالله نکاح په هر ټایم کې کولی شي. دغه انشاءالله نور داسې خبرې دي چې هغه مونږ او تاسو ځان ته ګرانې کړي دي. نو دا یو کلیپ و، دا یو مخې ته مې تاسو پیش کو، کوشش کوو چې دغه انشاءالله سوالات تاسو ته راځي نو هغه چې زمونږ تاسو ذهن ته بیا وباسو. نو په دې طریقه په دې حواله باندې مې دا ویډیو جوړه کړه. کوشش کوو دا کلیپ مخکې وروڼو خویندو ته هم ورسوئ چې هغو دې نه هم پیدا واخلي. جزاک الله. د لوی الله په امان. ډېره ډېره مننه. شکریه.